باب قول الله عز وجل استستغيثون ربكم ولا مناسبت دا بدر سره واضحه او مغازي سره ولې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې فریادونه وکړل ډېر زیات او ما ته وې چې دا آیت هم متعلق د بدر سره دی پرون تفصیل ما وې چې بعض حضرات وې چې دا مقصد تعدد دا عدد دا محمول دی په تعدد دا واقع حالانکه دا ټول په یو غزا د بدر کې نازل دي اذ اغه وقت تستغيثون ربكم نو ګوره باب کې آیت وروړو تبرکم حاصل کو اصل په باب کې دی اذ اغه وقرایات کا تستغيثون ربكم تاسو فریاد کا اور رب خپل تا غوث مدد توي الله نه مدد غوښته در حقیقت دا مدد چا غوښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه ورته شاته امین وای نو امینم دعا ده نو هغه فریاد نبی علیہ السلام کوو او صحابه په خوشاله دي امین ورته وای ځکه نسبت ټول تکيږي او دا څنګه وا الله اکبر نبی علیہ السلام لوی او سفر جوړ کړو نو صحابه وای موږ د شپې خوب او ودو او نبی علیہ السلام ټول شپه الله ته وجه سفر ته په عربی کې عریش وای هغه چې کوم ځای کې سفر وو په هغه ځای جمعات جوړ دی هغه ته مسجد عریش وای بره په فقط بدی کې جمعات کې موسم وردن نشوما اوسم چې د سفر کې راځي جمعات ته نن ډېر اعلی وسیع عریض جمعات کې ټول قالین پکې پروت دی یخ ایر کنډیشن پکې لګېدل دي او بره په دې کې مسجد عریش صاحبان سفر چې دا کوم د لرګو د پاسه په خورنی دی ول جوړ کړو نو علی السلام دا غیلان دی ټول په خدای ته جوړاو اللهم انشدك وعدك وعهدك خدای ته ما سره وعده کړی مخکې وته وی کنه وتودون ان غیر الذات الشوكه لكم ان تكون لكم او الله يحق الحق ويبطل الباطل نو نبی علیہ السلام لګیا دی خدای پاک ته جوړ اللهم اني انشدك تقيدم عهدك ووعدك عهدا وعدا اللهم ان شئت لا تعبد بعدها الله اکبر جړلې وی خدایا کستا دا خوخه کې نه پس ته عبادت کو نشي واهلك هذه العصابه دا عصابه بیا ملکا دا ډله دا او الله ما خو دې محنت وکړه دې محنت مې وکړه دا قدرې سو دیالت میرا پیدا کړ نو الله کدا مړ شو نو تر قیامت پورې بلم توبه ته عبادت نشي ولې چې دا مریض په سر کې مر موترا نو ته عبادت په ختم شي او ډېر عجیب الفاظ نبی علیہ السلام پیش کړی دي اے خدایا ما مزریل کوا الله ما مرسوا کوا ډېر عجیب الفاظ دی باندې معنا غ الفاظ یریږي نو به هغه مفهوم د بیان الله هؤلاء الفقراء خدای دا فقیران اللهم هؤلاء جياع اوغيري خدایا او عطاش تجري عرات بربندي حفات باب لخفيل وقتی صحابه د غصب خیال دراغی په یو اوخ درې کسان سواری دي درې کسان اللهم هؤلاء جياع دا قطعا اوگی دي عطاش او تگی دي عرات بربند جامعه نشتا حفات باب لخفیل خدایا
جاءوا لإعلاء كلمتك دنیا کې څه غرض نشته ستا د کلمې د اعلا لپاره راغلي دي خدای او الله وصله تمام سلام وصله وصله خدای او لوی دشمن سره مخامخ دي نو اللهم ان شئت الله تعبد تستا خوخه چې عبادت کیونه چې تر قیامت پورې په امر حاضر ایسا زمره کوي خو خلک خپل او دا چې وجړل نبی عليه السلام چې سر نه اودرې دو سر نه صدر مبارک دی وی خدای ما بنا ذلیل کې ګوري الله ما بنا رسوا کې اللهم خدای غتا وعده تا ته یاد کوم سره وعده وکړل اوس دې هم دا وایي دوه پریشان دي صحابه پریشان اولی پریشان دي ظاهري اسباب باندې بنده خامخالغون دې تیر څه نه الله وعده وکړی دا ظاهر کې ګوري نو اته پوری دی وخت واته ټول مسلم دعا سن دي التویا سن دلته کې او یا خان دي التوسه خان دغه سکیږي خدای او ابوی کبر سره او فخر سره راغلي دي او خان لاله یو پوری غوخه سره کوي د قران سره ډوړې نشته قران کم نشته او بلې عجیب خبره ده چې ابوی سنگرال له نبی رسول الله نو کافرانو د مخ نه خدای نیولي کله کې ابوی نیولي او د ابو غالم نیولي او چې مسلمانان لاله نشي خدای دلته بسنګ کو چې کو کې موږ منډه نشو والے چې کو کې منډه کراله او په مغینی ولې دي دا بس کېږي نو الله وسره فورن مدد وکړي شپې لغونه باران وکړ نو باران کې دا چلو چې او باران څنګه وشو د دې ځل لزر د ډټونه جوړ کړل کې او بدن ته جمع کړي دا په پیدا شي او چې کوم شي کې وکړه کې باران سره او دا ابوی زې زلق شو زلق پیدان کیته وای هغه زلق شو نو صحابه به غم لګي خپل منډه والا او غي چې خپل ځای کې منډه والا تاس را پي وته چې منډه والا تاس را پي وته وا دي کې بعد جوړو او به وشوي ويمس کې مشکونه هم تدکل او ويم لامبل دا د نصرت لومبه خبر دلته کې پیدا شو چې رسول الله مبارک خو جلل خدای پاک ته تاسو دې د مظلومیت او د بیکته سوالونه خدای پاک ته نو صادر مبارک لاندې کړو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی وی حسبک یا رسول الله باس نور دوام باس او جلل هغه مجرد حسبک یا رسول الله باس او صادر یې ورته شانه ورته نو نبی رسول الله مروت داغه سفرنا او دا آیت په خلو سيهزم الجمع ويولون الدبر مخکې وعده پوره ده مکمل پوره ده سيهزم الجمع ويولون الدبر رسول الله مبارک ډېر زیات خوشاله شو تقریبا خوشاله شو دا خو یو شو استستغيثون ربكم تاسو فریاد کو رب خپلتا استستغيثون او دې کې واجبانه وختم ده لم تعبد الى يوم القيامه کې ختم نبوت تام اشاره ده ولې معنا په خپل پیغمبر نه راځي زبر ملشم او دا امت بم دا صحابه بم لشي ما نفس بل پیغمبر راځي نه نو څنګه لم تعبد الى يوم القيامه ختم نبوت تم په دې کې اشاره شو جی کم دې دي فاستجاب لكم نو الله پاک در دعا قبول کړه او سوي فقال فاستجاب لكم دعاء دل قبول کړه نو فقال دې او قبل رغه دعا کړی دا سفر لاندې چې انی ممدکم ذم امداد کون کې امتاز سرا بألف من الملائکه وزر فرشتو مردفین لگاتار دانش یو به یو رضا دی او بل به ماجیګر او بل غرما تاسنا مردفین لگاتار نظر فرشتي رالی او دا ضروري دي چې تعداد د کافر زرو کې تعداد برابر بلکې دي وضعیت کې درې او پیډیا درې او دې په نظر فرشتي رالی او ما وی د 500 قومندا جبريل عليه السلام کولا او د 500 میکائیل عليه السلام او دا ځکه یو فرشتم کافی و ذری ولې راوړي یو فرشتہ د ټولو کافرو لپاره کافی ده یو جبريل عليه السلام ټول د لوط عليه السلام قوم تبانه کړ دا ضروري دا ځکه چې انسان ظاهر کې په اسباب لګ مطمئن ماضي اسباب سره اطمینان راځي ځکه اسباب یو ته برابر کړ او دا فرشته زر راولې غلې دا ګوره ډاټ دی ښا اس جنگ چا کړی دی صحابه دې صرف ډاټ سفر کله وسره گزارونه کړی کله گزارونه کړی دا بیان درته کوم انی ممدکم بالف ذک انسان د ظاهری سعادت نه متاثر کیږي ذک ظاهری سعادت ولا برابر کو وما جعله الله ندی ګرځول دا مدد زمي د ممدکم مصدر تراجی دی الا بشرا مگر خوشالي تاسو د پاره تاسو په خوشاله شه ولتطمئن به قلوبکم او تاسو په مطمئن شي لکه انسان په اسباب ظاهری تور داغت طبيعت ته تسلی ورزي طبعا او فطرتن
اغل تسلی ملاویږي ولتطمئن به قلوبكم اذا دشمن د کثرت نستاسو استقلال کې فرق رانشي د دشمن د کثرت نستاسو استقلال کې فرق رانشي دې لپاره نور ومن نصر الا من عند الله داونه وی چې دا امداد د فرښتو نه دی ګوري داونه وی چې امداد د فرښتو نه دی امداد د چا نه دی ومن نصر الف لام استغراقی کا ہر قسم مدد یا عہدی او گرد و یا جنس الا من عند الله صرف انسان ظاہر کے پاس باب و طبیعت اور مطمئن کی او تسلی ورته حاصلی او چې دشمن د کثرت نه تاسو استقلال کې فرق رانی شي او د اغوی د کثرت نه متاثر نشي ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز الله زورور دي چې له سره مل شو نو الله مقابله دوکلی کوي او خاوند حکمت ته دې فرښتو ورولو کې د حکمت تاسو په ډاټ کوي اذ يغشاكم النعاس هغه وخت احاطه کوله پتا سو باندې حکایت د حال ماضیه دی ما ویلو چې اذ مختص ته چا پورې ماضی پور دا خبره خطا ده او مضارع داخلي يغشا صيغه د مضارع د اسم داخل او معنا د ماضی بکو حکایت د حال ماضیه بکو هغه وخت يغشاكم في احاطه کوله پتا سو باندې النعاس خوب میدان جنگ کې جو کلی با سره فکر د دشمنی خوب ورته الله په خوب راو ولی په خوب راوسته خوب سره ډېر لوی فایده حاصلېږي یو فایده خدا ده چې زخمونو اثر سړی لږ خوب کې راشي زخم اثر ختم کړي نشه هم شو دویم ګورې لویه خبره ټینشن او په ټینشن بیماری نه د خدای ساته نو نعاس سره ټینشن ختم شي ټینشن ولا خدای ختمه د جان امنتن د بی غمی ولا لانا وينزل اذ اغوا کی جنازله ولا پتاسو د اسمان نما ان او تاسو شکایت وکړو یو کو نشتا نو او بسره پر نازله ولي یو طاهره کوم چې تاسو پاک الله په دې او باندې ولې باندې کسان جنم شي او یو ذی عنکم لری کې تاسو الله وسوسه د شیطان وی هغه په حق دي ځکه چې هغه له خز زې ملو شو او تاسو په نه حق او تاسو به شکست مونږ شکو کې به منډه وه او بم نشتا وليربط على قلوبكم د دریم علت شو د ينزل شکلکوالی کې الله په قدرونو تاسو باندې لمکلک شي ان شاء الله الله دا مدد او سبب المدد امر روان دي او يثبت به الاقدام قدمونه فکلک شي تاسو قدمونه فلک شو اغي د زلق جوړ شو ترو علتونه شو اذ يوحي ربك الى الملائكه څنګه دلتا خپل امیر د خپل لخر له هدایت ورکي الله فرشتو له هدایت ورکي ماشاء الله بدرین فرشتو له سوق هدایت ورکي الله دلتا امیر قومندان جرنیل فوجي مشر هغه هدایت ورکي الله ورکي سوې اذ يوحي هغه وخت چې وحي کوله حکایت د حال ماضي د رب صاحب فرشتو ته هغه ته سوې چې اني معكم زم ګوري مرګري ما پتو لګي چې فرشتي به د الله د مدد نه کار نه کوي کوله فرشتو کې قوت الله پیدا کوي اني معكم فثبتوا الذين امنوا لك مؤمنان لرا څه مطلب جنتا سم کوي بکې تاسو صرف هغه ډاډ ورکي نو دی وال مال کړی دي فرشتو رسو براشي وي مونږ خپل مقتولین او مجروحین او د فرشتو مقتولین مجروحین په دې پیژندل چې زمون په کم بمرونو باغی باندې بظاهر د سوریا د غشیا د نيزه پاک او هغه چې فرشتو کوم والدي داغي په وجودونو به تور داغو زخم اثر به ظاهرینو تور داغونه او کله چې سرونه والدي لکه یو صحابي وي بما یو کافر په منډه والا نو ایران له بیرته شو نو زمانه یو جل پټکی والی یو سړی په اسورو هغه وی چې اقدم خیزوم مخکشه اواز یې ورک خپل اصله او چې می قتل اصلي په سټو او کافر سره ته کوو نبی رسول الله رضا ک جبرئیل دا جبرئیل او خیزوم دا نو دا چې نیم کړی دي خدا لګ کلا نور صحابه له ډاډ ورکاو دا القی ز غرزوم سین د تاکید د پاره ده یا د قرب د پاره بزرو د کافرانو کې روب لرا ابو جهل وی جمدی بنی تو پاپ کوي کوری لک کسان کی توریم نی جمدی نی تو خو چې سنگ میدان کې ګډ شو او دا دنیا در فرشتي رااله او دا کومک د کم نه دا د کم نه خلق رااله نو یو دې پریوته دو بلبل دې یو دې بلبل دې سبا برباد شو فضربوا فوق بیا منډه والے فضربوا فوق الاناق او هي فرشتو د ټټو د پاسا ما عبادت د ټټو د پاسا وهل وکړ وضربوا منهم كل بنان او هي الذين هربن بنان جمع بنانه الله بنانا بندونه کیونکہ لاسونو بندونه سبب د قتال دی دغه کې تخصیص وکړه ذالک دا امر به قتلهم وضربهم وارسال الملائکه ذالک لا امر به قتلهم وضربهم وارسال الملائکه د دې وجه نه دي چې انهم شاق الله ورسوله دشمنی نه وا لازم کې جنگ نو سیاسي دشمنی نه وا فقط جنگ نو شاق الله اختلاف الله ورسول سره او من یشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب
فيعذبهم جزاء مقدره ومن يشاقق الله ورسوله فيعذبهم الله بعذاب ورقي او دا قانون کې جزاء مقدره مقبول ده پیدا علت وی الله بعذاب ورقي عذاب شديد ولي ذك الله شديد العقاب دي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مقارن عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود عبد الله بن مسعود سمع وريدل يقول اسوي شهدت من المقداد بن الاسود مولانا صاحب ځان کوئی کلمون دی نبی علیہ السلام چې کله روان شو په 14 رمضان 2 هجری روان شو په 2 رمضان 14 رمضان 2 هجری د مدینه منورې نه ووت 314 یا 315 یا 314 د تعداد یا 315 کې اختلاف پکې دا تویم ها د صبر وکړه دا بیانو دوه اسونو ماده تقوی او یو خان یو قد دوبیر سره بل د مقدار سریات دي یو د دریو کسانو شریکو د نبی رسول الله مرګري سوکو زميلين سوکو یو علي ته یو ابو لبابا یو علي ته مرګري یو حضرت ابو لبابا دا څو کسانی مرګري دي چې یو بلال نو پیر ابي عنبه ورته وي په مدینه منوره کې یو پیر یو من د مدینې نه بعد نو الته کې د لخر معاینه وکړه چې د چا عمر په ذله سقالو نه کم هغه واپس د چا عمر په ذله سقالو نه کم هغه واپس کړ نو چې صفرا مقام ته ورسېدل نو بس ابن عمر جوهني بس ابن عمر جوهني او عدي ابن ابي الزعباء دې جاسوسه راوړي چې تاسو راځي جاسوسي کې دې ته پته نه و چې د ابو جهل لخر راځي د ابو سفیان لخر وګوره چې نه فوز نشي نو سبا چې څنګه نبی رسول الله ته چې التوره سیدل نو سامان دې سمندر نور وکړو هغه ورغال هغه ورته خبر ورکړي چې ابو جهل لخر راوړي دل کثیر وته بس او عدي اونګل جاسوسه لا چې مقام صفرات اورث دغه واپس راغله او د ابو جهل لخر مدد دپاره هغه روان دی ولا موږ معلومات واغسته نو نبی له صاحب په مقام صفرا کې مشوره وکړه او دا تعداد یو تذکرو خو جزر کسان دي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم څنګه دي برياء وبطرا اګری کنه بطرا ورئاء الناس اغلو تخطر راغی نو اغي ولا خبر ده نو پیغمبر په مقام صفرا کې میټینګ وکړه صحابه سره څه سفر نزدې د مدینه منورې ته کوم خو یو واپس ولې ځکه موږ خو اسباب نه راوړل موږ د قریش د تجارتي لخر یې راوړل لپاره ورتي کوم جنگ لاره اوس هم کې د ابو جهل لخر راغی او زر کسان په مصلحتو الته میټینګ شروع شو نو چې میټینګ شروع شو نو سبا دا تقریبا کې مقداد وکړو مقداد پاتې چې پاتې حضرت ابوبکر صدیق محمد رسول تقریر الله رسول الله واپس کیږي زموږ مقصد او مطمح نظر کو د الله رضا ده الله په خوشالي کې جنت او کوم لوګ جنت ته ورشي حضرت عمر پاتې محمد رسول تقریر کو مقداد دا تقریر کو سوي ولا نقول كما قال قوم موسى لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام فقوم سبيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك دوي وعليه السلام بار وي اشيروا علي ايها الناس ابو بکر پاسه دوي اشيروا علي ايها الناس عمر پاسه اشيروا علي ايها الناس مقداد پاسه ذکر مهاجر بس انصار کوئی شو دا اشاره منتدا ځکه انصارو د بیعت په وخت کې دا ویلو چې تابع نه چې حمله کوله موږ دې پاتو دې نو چې موږ سره اقدام وکړو نو ځکه وی اشیر علی ایها الناس دا وی وعده دا څه کړو چې پتا په مدینه کې حمله کوله موږ مدد کوو او دا نو ویل چې سره وځو چې دا خبره وکړه د سعد ابن معاذ سید الاوس وی خبره اشاره منتدا د الله منتدا پاګونه تر به استرا نو پات نو ناشنا تاسو دا تبعه سوي يا رسول الله مقام قدرت سعد بن معاذ يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وتابو ایمان راولې دي او تاسو تصدیق کړئ يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق وعطيناك على ذلك
تعالی مدر کړی چې عهودا ومواثيق على السمع والطاعه تا خبره منهم او بهم کتابداري ورکو ولعلك يا رسول الله ور مقام خطاب ورته کوي ولعلك يا رسول الله خرجت لامر تو یو امر له وته چې ابو سفیان قافله وا فاحدث الله غيره نو بل شي چې ابو جهل فامزل ما شئت استدي خيرا فامزل ما شئت وفل حبال من شئت واقطع حبال من شئت چا سره وصل کې ته وخدا چا سره قطع تعلق کې استاخو وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت چا سره رسول حکي وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت ثم اخلي واخلص سره کې راکا وما اخذت منا بتمشيد من نواغشت كان احب الينا مما تركت تمشيد من نواغشت كان احب الينا مما تركت بكم بريخ اغرى محبوب دي داغينا وما امرت به من امرنا وما امرت به فامرنا تبع لامرك ما امرت به كم حكم کے فامرنا تبع لامرك ثم زمن کار بستا د کار تعلیوی لئن سرت او کته سیر کې لئن سرت حتى تاتي برك الغمام دې لری دې جی لئن سرت حتى تاتي برك الغمام پورې ته نسير معك ثم ثلاثه فوالذي بعثك بالحق فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه كما درياب ورجه باغي والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر كري درياب ته درياب غاړه كري درياب ته غرده لخذناه باغي ورننو کته دې نه غرده وما تخلف منا رجل واحد يوصل بمستفاد نشي درياب ته ټولځو وما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان نلقى عدونا من دشمن سره مقام کېدل بد نه ګڼو وما نكره ان نلقى عدونا دشمن سره ملاقات بد نه ګڼو انا لصبر عند الحرب انا لصبر عند الحرب جنگ وخت به موږ ټینګ ولاړو صدق عند اللقاء مبالغه حمل دي د ملاقات وخت وته مصادقین وګونه ولعل الله يجيب الفاظ اخره کې اجيب الفاظ لعل الله يريك منا ما تقر به عينك بسبب زمنا اغث کومونه چې سترګې به په یخي شي سبب زمنا اغث کومونه چې سترګې به په یخي شي سوي لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله فسر بنا على بركه الله د خدای په برکت مو بوزا یره چې دا خبره نبی رسول الله مبارک ووریدل کنه باز ویزه بس ما سره احدث طائفتين وعد ور مشوره دی بشیر دا زرقانی کې دی پړوبې کې سره تو دیا نه صفه زرقانی کې لیکلي دی په سلور سوا بیا د صفه پړوبې کې اوس ګلک ماته متوجه شه چې دا خبره نبی سم اوریدا نو فورنه سوې وی ما سلام الله وعده کړی دا احدث طائفتين یې ور مشوره کې فائدې کړه که دی ویلې نو ممکن ده چې بیا چا په کتاب باندې خوا کړی وي یا پیغمبر مبارک له خبرات ته وشاورهم بالامر فاذا عزم توكل على الله التك سيبا چې دغه یو بل وره بل عاتکه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عاتکه بنت عبد المطلب عاتکه بنت عبد المطلب هغه یو خوب ویلی دا وېدا څه کارو شو یو خوب ویلی او خوب مې دا ولیدا چې دغه دا یو سړی په اوخ باندې راغی او چې په اوخ باندې یو سړی راغی نو هغه اوخ زخمی کا او چې زخمی کنو اوخ داری واله او د ټولو اهل مکه او کورونو ته ساس کی ورسېده او دا سړی غرتا او خطا او دا غر نه یو تیګ لاندې ځمکې لاره وبروله او تیګ ډکرې شو او بصری د اهل مکه او کورونو ته دا عاتکه چې دا خوب او دا داسې وخت چې ابو جهل لخر تیاری نو عاتکه خپل روړ ته وی حضرت عباس تا چې روړ دا خوب موږ څه خطرناک مسله ده او هغه کلی چې غواله چې الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث الا انفروا يا آل غدر ادتو قباض خلقو اوزه لمصارعكم زياده پریوتوتا في ثلاث دا خوب چې خوب یې نو عباس ته وي او یې روړ چاته غږ وکړ
عباس دا چلو کو داغه د خلینا صفوان تو قتل له امیہ دی دا غیر دوست بس خبره وته هغه ته ابو جهل ته خبره عباس وی اور بار وروته ابو جهل مخه راغی عباس دل تراشه او ته پوری کوم سالو دا پیغمبر دا ویکو اوسم خزم د پیغمبر دا ویکو ته چې سړي تاسو ته خو دې او پته به ولګي چې سکیږي سبا میدان پته به ولګي سبا میدان کې چې سکیږي دا خو به ولید دا دې دا خو دې د قید دی چې دا کوم اوخه او ویني پرې شي او یو بل کس جوهم ابن سلط هغه بل خو دی جوهم ابن سلط دا د تیږي والا خو بغلی نو نبی رسول الله روان شو او دې هم راغله دا هغه مشورې متعلق خبره ده زمخ کده نو عبد الله بن مسعود سو یقول شهدت من المقداد مشهدا ما مشاهده کړه د مقداد نه یو مرتبه می ولولید دا مشهد زید حاضرې دو مشهد مرتبه تمویل کیږي او زید بنده حاضر چې هغه یو رتبه ملو شي ورته لأن اكون قوي صاحب د مرتبه تب محبوب ماته مما عود به دا هغه چې سره برابرېږي دې سره برابرېږي لکه دا خوشاله خبره وکړه نو د خوشاله مال دولت بچي د ټول نو ماته محبوبه وا احب ودا دا مشهد دا حال دا عصمت د سیاست هغه چې نعود به چې د دې خوشاله سره برابرېږي په دې پیغمبر خوشاله شو ها د دې سره چې کم شی برابرېږي د کمال باندې سره خوشالي کې بچو خوشالي کې پروتبا اتا دا بیان دا مشهد کوي راغی نبی رسول الله ته دا مشوره کې راغلی نه خود لري دورا مخکې شو او هو يدعو بذات حال کې چې خیره کوي مشرکان ہوتا اته خیرم کړه مقام صفا کې فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ازداد ذكر في مراد الاستيعاب هر طرف تبستانه من جلسه تاتب دشمن نفريدو ورأيت أمير النبي عليه السلام أشرق وجهه جمع روحانا شو مبارك روحانا شو وسره أو خشالك عليه السلام لرا قول ده سر كذبير مقداد يعني قول ده تراجيل سر خشالك مقداد هو عليه السلام لرا ده قول خشالك ده بلا مرقصي وايا بسم الله ولي بسورة شروع كده وي شبه لك بدور ويا ها فرمائی کہ وہ فرمائے نبی علیہ السلام یوم بدر دے مناسبت دا بات کر ولا دیکھی نبی علیہ السلام دیکھ امام بخاری سره خیره دا بدر ذکر دیکھ ته ذکر کئی خیره مخکې کوم خیره ذکر شوا مخکې يدعو على المشركين ذکر خیره دا اللهم یا الله یوم بدر یوم متقی وقت مناسب تحت العريش كما تجد توقلا اللهم انشدك يا دوم ذات عهد توعد وعد او عهد کې لک فرض ته وعد د یو جانب نه لکه زه ته ابتدا کار وکم عهد د جانبین زم زبدا کار کوم ته حاضر درته ودته یو معنا مراد اللهم ان شئت تستغفر لم تعبد استعبادت ونشي فاهلك هذه العصابه دا په بل روایت کې شته دینه معلومه شو چې دې مریض په سر کې به زه به څنګه دې پاتې شم نو لم تعبد الى يوم القيامه نبي پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد ابو بکر بيده ابو بکر الله سنوا فقال سيبي حسبك هذا كثير وتر فقال جلوت عرفنا وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر دي بشكل مري او شاكل بس قبل كتاب النووي دي وجه مدري دي يوم مرغلة مشورة لكن مشورة بينصر منظور لام فقط كبير دار وري کافرانو ته خیره کاوه دا الله نه مدد غوښتل دا ټول خبرې دلته نه وایي دوستو ته اشاره دا وجنان